कुर्मी ضلع پړچینار کې د محرم میاشت او علاقه کې د امن او امان په اړه د جیوسی میجر جنرال ذوالفقار علي بټي په مشرۍ کې فلسفه حسینیت او زموږ ذمہداري عنوان په نوم یو کانفرنس تبیا شوی و چې پکې علما مشرانو سکیورټي فورسز او ضلعي انتظامی ګډون کړي وو جیوسی میجر جنرال ذوالفقار علي بټي وویل چې صرف محرم کې نه بلکې د ژوند هرې ګړۍ کې د امام حسین علیه السلام پیغام او فلسفه باندې عمل کول پکار دي هغوی ویل چې محرم او نورو میاشتو کې هم د عوام تحفظ د سکیورټي فورسز ذمہداري ده او هر وخت به ترهګرو ته د عوام په مرسته شکست ورکول شي کانفرنس ته خطاب په وخت علما او مشران ویل چې کربلا د حق او باطل لار ښيي او ټول انسانیت ته د صبر استقامت درس ورکوي دستور محرم میاشتې پوری محدود نه کی بلکې محرم نه ورسته تا حیات سوره پوری ته زنده ده انسان په کار د امام حسین علیه السلام میشن باندې روان شي او د کې ټولو نه زیات ښه کردار څه د کوي شي هغه علما کرام دي خو هغه کوم مکتبي فکر سره تعلق نه لري یوه پر ځای جوړیږي هغه خلکو ته د حسین شهادت فلسفه صحیح مانو کې وکړي تعصب ختم کی پیرکوریات ختم کی امن و امان خبري وکي او خواتو برادری والا خبري وکي هم انداسان شعرا او دې ورسته بیا مقصد د مشران دي خو ډیره زیاته زما چې دی اولی سکیږي هغه د ملک حکمرانو دی چې په کار دی هغوی کچېرې هم څوک دغه میاشتې کې جسارت کوي قوم منتشر شولي کوشش کوي تخریب کاری کوي دهشتګردي کوي هغوی ته کړي سزا وي خصوصي کانفرنس ته قومي مشران ویل چې په دې میاشت کې صبر او عاجزۍ مظاهره وکړي شي دین علاوه په دې خبره زور ورکړي شو چې ټول قوم ترهګرو خلاف سکیورټي فورسز او ریاستي ادارو سره وګ په وګ ولاړ دي قومي مشر جلال بنگش حکومت نه مطالبه کړي چې محرم او سفر میاشت کې اورغزی ضلع کې د بادشاه میر انور شاه سید د سید میر قسم بابا او سید خلیل بابا او نور مزرونه دي عقیدتمندو ته پرانستل شي مو هم خپل ریاست او ادارو ته دا یقین د هنی ورکړه چې ان شاء الله محرم به مو پر ایمانی او مذهبي جذبه او احترام سره مناو کو او مخبل مسائل حل طرف ته لور شو وکړه چې د محرم نه د مولا حسین دی فلسفه شهادت نه د صبر او د استقامت کوم درس ورکوي کربلا موته اغه نه फायदा واخلو د کورمي عوام په کار د خپل مسلې باهمي باتچیت په ذریعه مذاکرات په ذریعه کاغذات په ذریعه په کار صدا حل شي صدا کی کورمي کې یو درپا او مستقل امن قائم شي نو هغه نه بعد امید ان شاء الله چې کورما ترقی وکي خوشحالي بوي دین علاوه جیوسی میجر جنرال ذوالفقار علي بټي د علاقې ځوانانو سره هم لید کته کړي او د علاقې هر ډول مسلو باندې خبرې کړي د علاقې ځوانانو جیوسی نه مختلفو مسلو په اړه پوښتنې کړي کومې چې جیوسی ډېرې وستېلې جیوسی د علاقې او د ځوانانو طرف نه پورته شوي مسلو حل کولي یقین دهني ورکړي او ځوانانو باندې علاقې ترقۍ کې د مثبت کردار ادا کولو زور وړي